السلام علیکم. زه یم ترجدون او تاسو ګورئ د دارالنصر فاونډیشن افیشل یوټیوب چینل. زه د دارالنصر فاونډیشن د یو ذمہ دار حیثیت تاسو مخ ته موجود یم. څنګه تاسو معلومه دی دا تنظیم موږ په روژه کې په 19 روژه د بنیاد ایښود دی. د هغې نه فوراً بعد چې موږ د سرسایه مهم وچلو او موږ چې څومره سرسایه راغونډه شوه په هغې باندې موږ کوم د علاقې چې کوم غریب ترین خاندانونه وو هغې باندې موږ د ضرورت شیان چې هغه واخیسته او هغه پرې تقسیم کړو. د هغې نه فوراً بعد چې کوم سرګرمي وه هغه د غنمو زکات راټولول. نو هغې موږ د هر علاقې چې د هغې موږ ته ورسېدو او هر کور کور ته چې هغه پیغام ورسو د زکات کوم صحیح مصارف چې دي چې دا زکات چې هغه زیاتره موږ دا کوم غیر ذمه دارۍ دغه ادا کوو چې موږ هغه چې د بې ځایه څوک یې زوی له ورکړي، څوک یې لور له ورکړي، څوک یې پلار له ورکړي، یعنې بې ځایه زکات ورکړي، د خپل کور نه وکاږي. نو د هغه خبرو دغه مهم وچلو چې خپل زکات بې ځایه ورنه کړی شي او کوم کسان چې د هغه د تنظیم پیغام ورسو چې کوم د دې تنظیم نه چې هغه مطمئن شي د مقاصدو نه د پیغام نه چې هغه د تنظیم سره تعاون وکړي. نو هغه مرحله هم مکمله شوه چې کوم بله مرحله ده هغه د دانې راغونډول دي زکات ته او هغه چې کوم غریب ترین خاندانونه هغوی ته رسول دي. نو انشاءالله دغه کوشش هم جاري دی او تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو زموږ لپاره د استقامت دعاګانې وکړئ. د دې سره سره تاسو ته هم درخواست دی چې کوم کسان چې تنظیم سره نه جوړه شي چونکې دا غیر سیاسي او غیر منافع تنظیم دی، دې ته چې دی هغه هغه سړی چې هغه د تنظیم نه مطمئن وي، د هغې د اغراض مقاصد نه هغه د اصول نه مطمئن وي، نو هغه دې سره جوړېدی شي او د دې چې کوم د فنډینګ کوم چې ذرایع دي هغه دوه دي. یو چې کوم سیزني کوم فصل لکه جوار، غنم، شولې دغې کوم زکات چې دی هغه د دې ذریعه ده. دویمه ذریعه چې د هغه کوم ماهانه اعانت دی یا صدقه د خیرات، زکات، منښته چې ده، نو هغه داسې ده چې کم سے کم حد موږ هغه لپاره 1 روپۍ ایښل دی چې څوک د تنظیم نه مطمئن وي او هغه سره کم سے کم 1 روپۍ چې دی هغه دې کې خپل اعانت ورکوي، نو هغه د دې حصه جوړېدی شي. یعنې کم سے کم 1 روپۍ مقصد چې دغه د نش برابر ده، یعنې یو لحاظ سره هېڅ هم نه ده، نو هغه چې هغه دې حصه چې هغه جوړېدی شي. د دې سره سره تاسو دا درخواست ده چې په سوشل میډیا، په فیسبوک، په یوټیوب باندې او هسې هم تاسو کوم ملګري هغوی ته دا پیغام چې دا ورسوئ چې کوم دا د خیر ښېګړې کوم دا خبره چې دا هر ځای ته ورسېږي. دا تنظیم چې دا د علاقې ته محدود نه دی، څنګه مې تاسو ته وویل چې او دا نه د یو فرقې دی، نه د مسلک دی، نه دا د یو سیاسي پارټۍ یو د څانګې په حیثیت باندې کار کوي. دا بلکل داسې نه ده او دا چې دا موږ انشاءالله مخې ته هم وځو، خو انشاءالله اوس د رجسټریشن عمل روان دی چې هغه رجسټر شي د حکومت سره او د دې سره سره د دې موږ انشاءالله بینک اکاونټ هم کولو شي په 10-15 ورځو کې. نو انشاءالله موږ مهمې مخې ته بوځو. دا چونکې دا د یو چا ذاتي تنظیم نه دی، نو موږ ټول ته پکار دي چې دا د خیر خبره چې ده هغه مخې ته ورسوو چې د یو غریب ښېګړه وشي او ځکه چې د خیر خبره مخې ته رسول چې دا هم صدقه ده. نو ستاسو د ټولو ډېره مننه. جزاکم الله خیره.